منګلور چوک کې د ملمجبې او د خوشه علاقو خلکو د امن دپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهرې کې سیاسي او سماجي خلکو سره په ګڼ شمېر تعداد کې عام ولس هم شرکت وکړو او صرف یې یوه غوښتنه وکړه چې موږ په خپله خاوره امن غواړو. په دې موقع مظاهرې ته مقامي مشرانو وینا وه. ما عزت پیدا کړی دی او پناه غواړم په خدای پاک نه د هغې تورمخي شیطان چې د دې ستر ملت د نابودۍ فکرونه کوي. عزتمندو زموږ د دې ټول ځواک چې څومره خلک دی هغه که د هرې پارټۍ سره دی که د هرې طبقې سره دی که کاروباري طبقه ده که نوکر پیشه دي که نور خلک دی دا هغو ټولو دا یوه مطالبه ده چې موږ په دې خپله پاکه خاوره په دې پرامن خاوره د دې ریاست پاکستان نه امن غواړو. عزتمندو زموږ د امن وینا د دې ریاست پاکستان نه که دی پرې پوهېږي نو دا د ده دپاره په مخ څپېړه ده. ټول هم د ملمجبې د سیر ټلګرام د شینکټ د کوم ځای نه مو خلک راغلي دي د هغو د ټولو د زړه نه ډېره ډېره مننه. دویمه خبره دا ده چې په هر علاقه کې د امن دپاره مظاهرې شوي وي، د هغې دپاره ریلیانې شوي وي، هر څه شوي او خو چا دې طرف ته دا سوچ نه و کړی چې دا څومره چې دا حالات خراب شوي دي د دې ټول نه زیات متاثره کړي زموږ د علاقې خلک دی، ځکه چې زموږ په علاقه کې 100% خلک په دې سیاحت په شعبې سره وابسته دی او د هغې نه خپل رزق ګټي. د هغې باوجود په دې طرف باندې چا دغه نه وکړی نو زموږ د علاقې خپلو خلکو چې په دې کې نه څه سیاست شته نه څه بل څه شته، هر سړی د خپل ترو باندې راوتی دی، په خپله یې ځان له جنډه جوړه کړې ده، په خپله یې ځان له فلیکس جوړ کړی دی، په خپله یې ځان له د ګاډي قم کړی دی او نن راوتي دي او دې خلکو ته دا ښایي چې د ملمجبې خلک د سیر ټلګرام خلک د شینکټ ګناجیر خلک که د هر ځای په دې ملمجبه بیلټ باندې چې کوم خلک پراته دی دا ټول د دې خپلې امن د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره یو موټی دی. موږ چېرته کې هم جدا نه یو، موږ چېرته کې هم په دې څیزونو کې تقسیم کېږو نو که زموږ ایډیالوجي جدا دي که زموږ سیاسي نظریې جدا دي نو د علاقې د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره موږ ټول په خپل یو ځای باندې ولاړ یو. زه به تاسو ته یو شعر ویم، تاسو په عدم تشدد ولاړ یئ، تشدد ځکه وارخطا ولاړ دی، د وخت غرونو نه یې خولې کږې کړې هغه چینار په ګودر بیا ولاړ دی. ډېره مهرباني جي. قالوا que el خلق que تشدد نه ملمجبه کې څوک تشدد دلته یاد دی او رامن رالانې له سپینو چانټو سره او ټولې دنیا ته ښه واضح دا پیغام دی. مرګرته چې موږ څونه راغونډ شوي یو په دې کې د هغې کورنۍ خلک شته، د مختلف ګڼو پرو شته، د مختلف سیاسي پارټو شته، خو دا یو اواز او دا یو غږ من کوو چې په ملمجبه کې وروره دا څیز بلکل نشته. که څوک دا خبره کوي نو دا پیغام موږ دنیا ته ورکوو چې موږ د ملمجبې خلک لکه د سوات د نورو ولس او د نور پښتنو ولس هم امن مین وي. زموږ په وطن باندې 13 کاله داسې جنګ شوی دی، داسې جنګ شوی دی چې زموږ د جنت په شان وطن دی موږ ته دوزخ جوړ کړی و، دوزخ. او د هغې نه بعد که موږ وګورو زموږ کورونه وران شوي دي، زموږ سکولونه وران شوي دي، زموږ جوماتونه وران شوي دي، زموږ حجرې وران شوي دي، زموږ په جنازو کې تباهي شوي دي، زموږ په سکولونو کې تباهي شوي دي، زموږ کاروبارونه تباه شوي دي، زموږ ځوانان موجود شوي دي، زموږ مشران موجود شوي دي، زموږ ټول سره سرتور شوي دي. موږ IDP په مردانو په پېښور کې داسې وخت تېر کړی دی چې اوس بیا به داسې وخت تېر نه کړي، خو موږ بیا هم مزاحمت نه دی کړی، موږ څغټ نه دی کړی، موږ هغه هر څه برداشت کړي دي، د ریاست دپاره برداشت کړي دي، د خپل عزت دپاره برداشت کړي دي، موږ هېڅ مزاحمت نه دی کړی. خو دا یوه خبره واورئ، دا یوه خبره په کلاو